چې د اختر وشي نو شیطان چغې وی جاړي تمام ذریت یې را جمع کړي ولې جاړې دا مشر ته وی قسم دې نن خو کفر شو څه چلو شو وی الله تبارک وتعالی د تمام امت محمدیه د جناب محمد رسول الله تمام امت په دا ورځ باندې وبخنه ولې نه جاړم محترم دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ ده او د شیطان دپاره ده نو تاسو په ډیپټې شئ وایي دا ټول خلک د الله نه غافله کوي چې په ګویا چې په دا ورځ باندې ډېره شکریه ادا کړو چې خدای خوشحالي دې زما په زندګۍ کې داسې راوسته را باندې روغه سره د دې چې خدای په لاسو خپو باندې روغ یم ورشه اسپتالونه وګوره داسې هلکه خلک به ني چې په لاسو خپو به معذور یو اختر به په اسپتال کې تېرېږي هغه هم انسانان نه دي هغه هم انسان داسې خلک به تا نه لیدلي چې د کینسر او مختلفو قسمو بیمارو کې به مبتلا یو په کټونو موږ بار ګرځو چکر یې واوجي چکر له خلاص یم هغه غریب په کټ باندې پروت د کټ نه نشي پاسېدی اختر په داسې تېرېږي نو دا د الله خصوصي رحم نه دی هلکه د الله خصوصي رحم نه دی نو هغه یو بزرګ ګویه چې په لاره روانو ایسیم نو چپړې نه وې را روانو چې ویې کتل غوغا وه غوبلې وې تپوس یې که څه چل دی خبر نه د باچا نه باز روک شوی دی جی څه روک شوی دی باز روک شوی دی نو دا څه چل دی وایي باچا ټول ګیټونه بند کړي دي باچا ټول ګیټونه بند کړي دي دې سیټ ته شي چې خدایه اوس الوتې باز دی او د ګیټونه بند کړي دي نو خدایه دا چاله دی مال ورکړی دی خدایه دې ته باچا ګرځولی دی چې انسان ته دا پته نشته چې باز ته خلک ګیټ بندوي که نه په دغه پنجره لګوي غټه نو دا ته ګوره ګیټونه بند کړي نو خدایه دله دې مال ورکړي او خدایه ټول عمر مې ستا په عباداتو کې صرف کړه نو خدایه چپړې مې هم نشته ګوره خپې بلې خپې ګرځم را ګرځمه خپې بلې خپې او ستا یو عبادت پې هم نه دی قضا کړی د شپې هم درته خدایه ټوله شپه ولاړ یم د ورځې هم درته خدایه ټوله ورځ ولاړ یم خدایه روژه مې ټوله ورځ چې ستا څومره احکامات دي په دا ټولو باندې برابر یم او خدایه چپړ هم نه لرم دومره ذلیله یم نو چې سیټ ته ناستو فکرونو سوچونو خدایه دا کوم قسمه خلکو له دی خدایه مال ورکړی دی پته نه لګېږي تا وله خدایه بادشاهي ورکړی خوب پې باندې راغې زما رب وله ملاقات ته راغې شوک سره لږ سبحان الله ووایه وجه دا و چې هغه بزرګ و محترم ټول عمر یې عباداتو ته صرف کړو الله ورته وی ولې خفه یې ده ورته خدایه خفه به نه یم نو دا چا له د دنیا او بادشاهي ورکړی دی نو هغه ته دا پته هم نشته هغه ته دا پته هم نشته چې باز دپاره څوک هم نه ده وله دروازې بندي کړي دي ټول کلی په ټول ملک یې اړې ګړې کړی دی باز ته دوی الوتی دی نو زما رب ورته ووایي کن فیکون ذات یم نو ته وغواړه ټیم پکې نه لګي نو ته وغواړه نو د بادشاهۍ نه اوس راتورات په دې وخت کوزوم و تا د تختې ته به راکوم توجه شته تا د تختې ته به راکوم ډایرک که د خوښۍ څنګه د خوښه ده او ستا چې د کوم عباداتو ته وایې چې تا ته ولاړ یم او ستا دپاره عبادات کوم نو دا زما د رب فضل دی چې ځان ته دې ودرومه دا ما ته خوښ نو ټوله شپه دې ځان ته خپې بلې خپې ودرومه دا ما ته محبوب نو دا کار د سره کومه محترم زما رب ورته وي ټیم پکې نه لګېږي توجه غواړم بس ختمو ټیم پکې نه لګېږي ته وغواړه نو دا بادشاهي تاله در کوم او ستا دا بزرګي دله ورکوم نو دی ورته جواب کې وایي چې خدایه نه غواړم ستا څه پته لګي هسې نه که چا بل چا دنه وغوښته نو ماتې راکوز کړې هغه ورته بره کړي ستا په در کې څه کمې دي خدایه دا بزرګي راله خدایه ټیک ده چې راپاسېده زما رب ورته وي ورشه د اختر ورځ به د جومات ته ورشه لږ چې جومات ته ورغې ویې کتل یو انسان د جومات مخې ته ناست دی خیر غواړي او خپې یې په دې بیخ کې کټ دي چې ویې کتل خپې یې په دې ویښونو کې نشته نو د ډېر شکرونه ویسته و د جومات په ګیټ کې په سجده شو چې خدایه د ده خو د ده څه کې د ده خو خپې نشته زما خو بیا هم خپې شته ګرځېدی شم پې خدایه د ده خو خپې نشته نو چپړې څه ته واچي خدایه چپړې نه غواړم الله هېڅ نه غواړم ستا په رضا باندې رضا یم خدایه زما رب ورته وی تاله چې ما کومه مرتبه درکړې ده او ستا دپاره چې ما په جنت کې کوم انتظام کړی دی د دنیاوي انتظام مختصر انتظام دی دا به ختم شي که ستا عمر 1000 کاله ولې نه دی
یو زندگی به در باندې راځي چې سترګې به دې پټېږي او ما سره به د قبر کې ملاقات کېږي. محترمو زندگی به دې تېرېږي، بیا آخري زندگی عقبا والا زندگی ده، بیا آخري زندگی آخرت والا زندگی ده، بیا نه ختمېدونکې زندگی د محشر زندگی ده. بیا به هغې کې څه کوې که دنیا کې راحت غواړې. خدای رضایمه زما رب ورته په جنت کې خپل محل وښو. خدای څه چې دې په دنیا کې کړي دي خدای ستا په دې انعامونو باندې راضي یم. خدای شکر یې ویسته. محترم نو موږ له نه دي پکار چې د الله نه شکریه ادا کړو. موږ له نه دي پکار چې الله موږ باندې څه انعامات نه دي کړي. خو ما وویل دا خوشحالي چې روز ته ده خو چې خوشحالي پاتې شي. الله وایي دا خو د خوشحالۍ روز ده. نو خوشحالي دا ده چې ما ته راشه ما ته دغه شه او اخیری جمله ویم باس دا داسې روز ده محترمو چې یو صدقه پکې تاسو ټول وباسئ. ښه بس دعا کوو ښه انشاءالله. یو صدقه پکې تاسو ټول وباسئ. هغه د پیسو صدقه نه ده محترمو، هغه د پیسو صدقه نه ده. د جملې ته توجه ده که نه. یو نبی علیه السلام اعلان وکړو جهاد ده، صحابه را جمع شو، تمام صحابه را جمع شو. یو صحابي راغی ډېر غریب دی، ډېر د فقر انتها و. بس د الله رسول ما سره خو هیڅ هم نشته. نو څوک زما پیغمبر ورته جمله وفرمایله چې صحابي په کور کښېنه نو په کور به درته د جهاد ثواب میلاوي. زړه کې د ارزو دی خو هغه د محمد رسول الله امتیان او شاګردان دي. جړلې کېناسته نو چې هیڅ هم ورسره نو ډېر غریب و چې اوده کېده نو یو اواز یې وکړه. اوده کېده نو یو اواز یې وکړه چې ربا تمام کائنات وګوره که زما پکې رشته داران دي او که اقارب دي، که زما پکې دوستان دي او که ملګري دي، که زما پکې دشمنان دي او که یاران دي. خدای په تمام کائنات کې چې ما سره وابستګي ده زما د دې خولې نه سخته جمله اوتي خدای ما ته معافي وکړه. او که ما پسې چا څه ویلي زما رونه خویندې ما نه خفه دي، زما ترګان او ماماګان ما نه خفه دي، ما والدین ما نه خفه دي. خدای هېڅ نشم کولی خو نن شپه یوه صدقه کوم. خدای ما پسې چې چا هر څومره بد ویلي دي خدای تمام جهان میں معاف کو. خدای تمام یاران میں ابخل، تمام دوستان میں ابخل، تمام رشتہ دار میں ابخل، تمام اقارب میں ابخل، تمام نزدې او لرې میں ابخل، تمام دشمنان میں معاف کړه. زما رب اعلان وکړه چې صبحی را پاسېده جناب محمد رسول الله صحابي پسې بل صحابي ولیږه. صحابي راغی وایه شپې نه دې کومه صدقه کړې ده؟ د الله رسول یو ورکوټې صدقه مې کړې ده. زما پیغمبر جمله وفرمایله قسم دې داسې صدقه دې کړې ده چې د شپې الله تبارک وتعالی د اسمان نه جبریل رالیږلی دی چې د دغه یو صحابي په برکت او په وجه باندې د تمام کلي او رشته دارانو مغفرت وکړه. محترمو نو زه وایم د اختر مبارکه روز ده. محترمو د اختر مبارکه روز ده. په دا ټولو کې که چا نه رشته دار خفئ، دوستان خفئ، اقارب خفئ، څوک هم خفئ د الله د رضا دپاره نور خو صدقه نشم کولی نو دا صدقه وکړه. او دا صدقه عام صدقه نه ده، دا صحابي کړې وه او پې باندې جبریل د اسمان نه راغلی و. نو تم د هغه محمد رسول الله امتي کوم چې صحابو هغه هم امتي دی او ته هم امتي دی. ها مونږ چې تمام دنیا را جمع شي د یو صحابي د خپو خورو ته نه رسېږي محترم، لیکن هغه احکاماتو باندې چلیږي. څوک د اقاربو رشته دارو کې رور خویندو کې څوک خفه دي، ترګانو کې ماما ته وایې چې زه به زما به جي پوزه کټ سي که زه ورلمه. زما رب وایي پوزه نه ستا غړې به تر اسمانه پورې اوچته کړم، ستا غړې به تر اسمانه پورې. او یو بله جمله وایي څوک چې د الله د رضا دپاره چاله ورکړي چې ته زما نه خفه یې او زه ستا نه ماپیله راغلی زما رب وایي آینده ټوله زندګي به دې د ذلت نه وساتم. دا ګرنټي ده، ګرنټي. کم انسان چې ته څوک خفه یې ورغې وله ګرنټي ده چې ټول عمر کې به دا انسان ذلیله نشي. محترمو د دې نه بل څه شته په دنیا؟ هر سړی دا وایي خدایه د ذلت نه مې وساتې، خدایه د محتاجۍ نه مې وساتې، خدایه د فقر نه مې وساتې، خدایه د غریبۍ نه مې وساتې، خدایه د شرم نه مې وساتې، د بې شرمۍ نه مې وساتې. دا دعا کوو که نه الله وایي دا تمامو نه دې ساتم. خو د رور نه معافي وغواړه، د خور نه معافي وغواړه، د تره نه معافي وغواړه، ماما له ورسه که ماماجي ته زما نه خفئ، کاکاجي زما نه خفئ، روره زما نه خفئ، معافي ته وغواړه تر اسمانونو پورې به دې درجې بلندې کړم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. اوس د اختر د مانځه طریقه ښایم.
طریقه اسانه بیا اخر کې دعا کوو